بیا په دې محرم الحرام په دې میاشت کې لوی لوی کارنامې شوي چې هغې نه مسلمانان خبر نه دي، مسلمانانو ته پته نشته چې د محرم الحرام دې میاشتې ته محرم الحرام ولې وایي. دا د عزت میاشت ده، دا ډیره قدرمنده او عزتمنده میاشت ده چې په دې میاشت کې آدم علیه السلام په سریلنکا کې د سریلنکا په ځمکه باندې کوشو او بیا حوا بیبي په جده باندې کوزه شوله. او زما محترمو چې کله د عرفات په میدان باندې ښځه او خاوند دواړه خپلو کې سره ملاقات وکړو، نو دا ورځ چې کومه وه دا د عاشورې ورځ وه، د محرم الحرام لسمه ورځ، لسم تاریخ او د عاشورې ورځ. دا چې کوم موږ ته ویل کېږي چې په دغه ورځ باندې تاسو روژه ونیسئ، نو دا روژه ولې مسلمانان نیسي؟ دا هم درته ویم. نو د حوا بیبي او د آدم علیه السلام ملاقات چې وشو، نو دا د عاشورې په ورځ باندې وشو. بیا حضرت ابراهیم علیه السلام چې نمرودیانو په اور کې واچولو او سمود آباد ابراهیم علیه السلام د هغه اور نه راووتو، نو چې په کومه ورځ باندې ابراهیم علیه السلام د دې اور نه راووتو او د اور نه ورته نجات میلاو شو، نو دغه ورځ هم د عاشورې ورځ وه. حضرت موسی علیه السلام د فرعون او د فرعون د ملګرو د ظلمونو نه چې الله پاک موسی علیه السلام ته نجات ورکو او په بحر قلزم کې الله فرعون سره د فوجه هلاک او تباه کو غرق کو، نو زما محترمو دغه ورځ هم د عاشورې ورځ وه. حضرت یوسف علیه السلام هورکو بېدرکو، خو چې کله د یوسف علیه السلام د خپل ورونو سره او یعقوب علیه السلام سره ملاقات کېدو، نو دغه ورځ هم د عاشورې ورځ وه. ایوب علیه السلام ډیره بیماری تیره کړې وه، ډیره بیماری، لیکن د دې بیماری نه چې په کومه ورځ باندې الله رب العزت ایوب علیه السلام ته شفا ورکړه، نو دغه ورځ هم د عاشورې ورځ وه. داود علیه السلام توبه و استغفار او الله ته جړا فریاد کولو، نو چې کله الله د داود علیه السلام توبه قبول کړه، دغه ورځ هم د عاشورې ورځ وه. نوح علیه السلام زما محترمو تاسو پوره واقعه اورېدلې ده چې الله رب العزت داغه په قوم باندې د اوبو عذاب راوستو، ټول قوم یې الله په اوبو کې هلاک او تباه کو، غرق کو. او نوح علیه السلام کمی کشتۍ ته وخته او دوه اتیا کسان د نوح علیه السلام سره د کشتۍ کې سواره شو، او دا کشتۍ په دې اوبو باندې ګرځېدا، خو چې په کومه ورځ باندې زما محترمو د جودي په غر باندې د نوح علیه السلام دا کشتۍ کوزه شوله، نو دغه ورځ هم د عاشورې ورځ وه، محرم الحرام. ګوري زما محترمو حضرت عیسی علیه السلام ته چې الله د یهودیانو د ظلم او د جبر نه نجات ورکو، الله اسمانونو ته اوچت کو. زمونږ د مسلمانانو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام ژوندی دی او اسمانونو کې دی، هغه وخت سره الله اوچت کړی دی، د یهودیانو د ظلمونو د ستمونو نه قتلولو الله پاک اوچت کو اسمانونو ته. نو زما محترمو دغه ورځ هم د عاشورې ورځ وه. نو چې کله پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته هجرت وکړو، نو چې هلته وکتل، خدا خبره ذهن کې کېدی چې د رمضان المبارک د روژو د فرضیت نه مخکې نبی علیه السلام چې به د کومو روژو زیات اهتمام کولو، نو د محرم الحرام دغه د عاشورې روژه دا به نبی علیه السلام ډېر پابندۍ سره او اهتمام سره نیوله. او بیا چې په کم کال نبی علیه السلام ته بیماری ولګېده، اوبه لګې راوړل شي، او د هغې بیمارۍ نه نبی علیه السلام بیا وفات شو. نو نبی علیه السلام ارمان وکړو، افسوس وکړو، ارمان وکړو چې کاش که را روان کال ته زه ژوندی پاتې شوم، نو زه به د محرم الحرام نهمه روژه او د عاشورې لسمه روژه، هغې به صرف لسمه یعنی د عاشورې روژه نیوله،
به او فرمایل کزه را روان کال ته پاتې شوم نو زه به ورسره نهمه روژه نیسم. نو دا امت ته یو سبق شو چې یاره دغه د عاشورې روژه یهود هم نیسي، نو تاسو مسلمانان د یهودو سره به مشابهت نه کوئ، د شیعګانو سره به مشابهت نه کوئ، په محرم کې به تور لباس نه اچوئ، په محرم کې به دغه سبیلونه او دغه صدقې او خیراتونه دا مسلمانانو کې دغه مرض لګی دی راچړاویږي او خورېږي چې زما عزتمندو عامو ورځو کې په عامو میاشتو کې به خیر خیرتي، خو هغه ټول خیراتونه او صدقاتونه هغه به چې کوم دی دغې میاشتې ته خاص کي. نو دا د دغې خلکو سره مشابهت کول دي، د هغې د قصد او د ضد نه به موږ او تاسو خپل لباس دا به بدلو، دا به چینج کوو. لکه عام ورځو کې څه خرج او څه مسله پکې نشته، خو لیکن په دغې ورځو کې بالخصوص د دې خلکو سره مشابهت راځي. نو دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو نو په مدینه منوره کې به یهود هم دغه عاشورې روژه به نیوله. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې تاسو د عاشورې دا روژه ولې نیسئ؟ وایي ولې موسی علیه الصلاة والسلام ته الله د فرعون نه نجات نه ورکړی؟ د موسی علیه السلام دشمنان الله پاک غر کړي او په اوبو سره الله پاک لاهو کړه، زمونږ پیغمبر ته الله نجات ورکړو، نو د خوشحالۍ نه موږ د عاشورې دا روژه نیسو. نبی علیه السلام ځان سره سوچ کوي چې تاسو خو د موسی علیه السلام دین هم نه منئ، دا یهود تاسو خو د خپل پیغمبر دین هم نه منئ، او موږ خو موسی علیه السلام خو زما رور دی او موږ خو د هغې دین هم منو، نو نور هم پې تاکید راوړو، نور هم پې اهتمام د پاره حکم جاری کړو مسلمانانو ته چې تاسو د عاشورې دا روژه پابندۍ سره ونیسئ. نو زما محترمو، نن د محرم الحرام څوم تاریخ دی؟ شپږم، غالبا شپږم تاریخ دی. نن د څه ورځ ده؟ نن د جمعې ورځ ده. سبا هفته، اتوار، پیر، منګل. غالبا د منګل ورځ چې کومه ده دا د عاشورې ورځ راځي. نو نارینه او زنانو لا دغه د روژې اهتمام کول پکار دي چې په دې ورځو شپو کې صرف دوه اعمال، محرم الحرام په دې میاشت کې صرف دوه اعمال دي، یو د عاشورې دا روژې نیول او بل په خپل اهل او عیال باندې خرچ کول. یو دا نهمه او لسمه دا روژه نیول او بلا په خپل اهل او عیال باندې وسعت فراخواله ښه رزق په دغې ورځو کې خوړل پکار. که چا په خپل اهل او عیال باندې عاشورې روژه زما عزتمندو په فراخۍ سره ماته کړه او په دغه ورځ باندې ښه شی کور ته راوړو، نو ټول کال به الله رب العزت د فراخۍ دروازې به پرې راکولاوي، ټول کال به الله رب العزت دا خپل بندگان ښه وساتي، یعنی فراخ روزی به الله پاک دې بندگانو ته ورکي چې هغه خپل اهل او عیال خپل ماتحتو باندې زما محترمو ښه خوراک وکړي. نو دغه دوه اعمال چې یو روژه نیول او بل خرچ کول، وسعت فراخواله